بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل شانه په موږ او تاسو باندې ډېر فضل او کرم کړی دی چې 11 میاشتې موږ او تاسو خوراک کوو او یو میاشت الله جل شانه موږ ته داسې راکړې ده چې په هغې کې د روژې حکم کړی دی الله پاک، او هغه د رمضان المبارک میاشت ده. دا ډېره د رحمتونو او فضیلتونو میاشت ده. په دې میاشت کې د الله جل شانه د طرف نه انوارات را نازلیږي، سرکش شیطانان ټول تړلې شوي وي. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. الله فرمایي اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی. لکه دلته کې الله جل شانه مونږ ته ایمان دار وایي او د نبی علیہ السلام د امت یو فضیلت ذکر کړي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام، یعنی کتب په معنا فرض، یعنی فرض کړی شوی ده په تاسو باندې میاشت رمضان. حضرت مجدد الفتانی رحمت الله علیه فرمای چې د روزي میاش د ټول کال د فار نمونه ده. نمونه کله چې د روزي میاش په عبادت، طاعت، بندګۍ، اخلاص، الہیت کې تیر شو، نو 11 میاشتې به ټول په اطاعت، بندګۍ، عبادت، جمعیت کې تیریږي. څومره غټ مقام دی. حدیث کې راځي سید الشهور، تفسیر منیر کې دا حدیث نقل کړی دی. رمضان سید الشهور، ای زما امته رمضان چې د ټولو میاشتو سردار ده. سردار لو علمت امتي، بل روایت ده دا په دوه طریقو ده نقل شوی، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت امتي ان يكون رمضان السنه كلها. وبل ځکه ده لو علمت امتي، کچری زما امت خبر شي هغه اجر او ثواب چې د الله د طرف نه دوی ته پس روزه کې ملاويږي، ما في رمضان من الخير لتمنت ان يكون رمضان السنه كلها. کچری زما امت په دې خبر شي، د دې په حقیقت خبر شي چې په دې باندې الله څومره راضي کیږي، څومره اجر او ثواب ورکوي. دی بنده خپل ته څومره لوی مقام ورکوي، څومره الله پاک خوشحالي کې د خپل بنده نه په دې روزه باندې. نو زما امت په تمنا کړې وي لتمنت ان يكون رمضان السنه كلها. زما امت په تمنا کړې چې کاش ټول کال روزه وي. تمره لوی اجر دی. سنه سره د حدیث ذکر کړی لعلکم تتقون. ډیر پوهیدي دي یو پیدا روحي ده. روحي پیدا دا ده چې الله راضي شي. جسمانی فواید ډیر زیات دي
او خلک هم د دې ډیر زیات تپوس کوي چې د روژې جسماني فواید څه دي. یو حدیث شریف کې راځي صوموا تصحوا، دا صحیح حدیث دی. زما امت روژه ونیسئ صحتونه به یې ښه شي. لیکن علماو لیکلي دي چې په روژه کې هغه وخت صحت میلاویږي چې ستا روژه ماته هم په اعتدال سره وي او پېشمنۍ دې هم په اعتدال سره وي. چې په روژه ماته کې دومره وخورې چې د پېشمنۍ پورې هغه نه هضمېږي، او بیا د پېشمنۍ دومره وخورې چې د روژه ماتې پورې هغه نه هضمېږي. نو په دې صورت کې په ځای د پیدې چې پیده میلاو شي نو بیا به نقصان میلاویږي، پیدا نه میلاویږي. او بیا په ډاکټرانو ګرځي، کله یو ډاکټر له کله بل ډاکټر له. نو په دې کې اعتدال شرط دی چې خوراک په اعتدال سره کوي. نو الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه دا چې نازل شوی دی په دې کې قرآن هدن هدایت ته د پاره د خلکو، او واضح دلایل دي، ښکاره دلایل دي. والفرقان معنا فرق کون کې دی په میان د حق او د باطل کې. کتب علیکم الصیام، اے خلقو فرض کړی شوی دي په تاسو باندې روژې. نو دلته کې الله پاک موږ ته ایماندار وایي چې ای ایماندارو فرض کړی شوی دي فرضا فرض کړی شوی دي په تاسو باندې روژې د دې میاشتې، لکه څنګه چې فرض کړی شوی په مخکینو امتونو باندې. علی الذین من قبلکم، هغه خلق چې کم خلق مخکې تیر شوی دی ستاسو نه. لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو کې تقوا راشي. نو الله وایي چې دا روژه مې په تاسو فرض کړې ده د پاره د دې چې په تاسو کې تقوا راشي. ولې؟ ځکه چې لأنه یکثر الشهوة، روژه هغه شی دی چې شهوت ختموي. جنسی خواهشات ختمی، مستی ختمی، د سړي مستی ختمی. او شهوت هغه شی دی التي هي مبدأ المعصیه، دا د معصیت مبدا ده. ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام وایي یا معشر الشباب من استطاع منكم ان يتزوج فليتزوج. اے ټولګیا د هلکانو د ځوانانو، من استطاع منكم ان يتزوج فليتزوج. فتاسو کې څوک طاقت لري د نکاح واده نو فليتزوج، دې نکاح واده وکړي. ومن لم يستطع، او څوک چې دا طاقت نه لري د واده او د نکاح نو فعليه بالصوم، دې روژه ونیسي. ولې؟ ځکه چې فإنه له وجاء، د روژه چې دا د سړي شهواني قوت طاقت ختمي. نو په روژه کې صحت او مساوات دواړه پکې دي. تاسو وګورئ د خان او د فقیر دپاره یو حکم دی پکې، مساوات پکې دي. خان او فقیر دواړه به یې نیسي. بل هغه عبادت دی حج چې په هغې کې د خان او د فقیر دپاره جدا جدا حکم دی. کله چې حرم شریف ته داخل شي نو د بادشاه او د فقیر یو حکم دی، احرام به دواړه اغوندي او طواف به کوي. او روژه هم هغه عبادت دی چې په دې کې د بادشاه او د غدا فرق نشته. مالدار به هم نسی، فقیر به هم نسی. مالدار به هم روژه ماته کوي او غریب به هم دغه روژه ماته کوي په دغه ټیم باندې. مالدار به هم په دغه ټیم نسی او فقیر به هم په دغه ټیم نسی. په یو ټیم به نسی او په یو ټیم به ماته د الله په حکم په نوم باندې، د الله په نوم باندې به نسی او د الله په نوم به ماته. دا نه چې مالدار به 100 روژې نسی او فقیر به 13 نسی، نه، مساوات دی پکې.